बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द खासियात الابواب په سلسله کې دا زمونږه دویم درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د ثلاثي مجرد کوم لومبي دو بابونه دي، یعنی باب نصورا ینصر او باب ضربا یضربو تدې کم خاصیات دي، نو هغه خاصیات دا به مونږه ذکر کو. د باب نصورا ینصرو مشهور خاصیت دا مغالبه ده، او د مغالبی لغوي معنی ده په یو بل باندې د غالب کېدلو کوشش کول، او د علماي صرف په اصطلاح کې مغالبه دی ته وایي چې د باب مفاعلین رستو یو فعل تدې غرض د پاره ذکر کول چې په فریقینو کې د یو فریق غلبه هغه ظاهر کی. د علماي صرف په اصطلاح کې مغالبه دی ته وایي چې د باب مفاعلین رستو یو فعل د دې غرض د پاره ذکر کول چې د هغې په ذریعه باندې د فریقینو یا د متقابلینو کې د یو فریق د هغې غلبه دا ظاهر کړی شي. نو عام طور باندې د باب مفاعلین رستو چې دا کم فعل د غلبې د ظاهر کولو د پاره ذکر کیږي، نو دا د باب نصورا ینصرونه استعمالیږي، اگر چې دغه فعل دا د اصل وضع په اعتبار سره د یو بل باب نه استعمالیږي، لیکن کله چې مونږه دا د غلبې د ظاهرولو د پاره استعمالو، نو دغه باب دا به مونږه بیا نصورا ینصرو کم باب دی تدینه به استعمالو. البته تدینه یو څو صورتونه مستثنا دي، ان شاء الله تعالی د هغې ذکر د باب ضربا یضربو کم خاصیت چې مونږه ذکر کوو، نو بیا به دغه مستثنا صورتونه په هغې کې ذکر کوو. اوس مونږه ته دې د مثالونو په ذریعې سره وضاحت کوو. نو لومبی مثال مونږ سره دی یخاصمنی زید فاخصمه. زه او زید په خپل منځ کې جګړه کوو. نو اوس دلته مونږه د متقابلینو ذکر وکړو، د دو فریقینو ذکر هم وکړو، او هغه یو متکلم دی او یو زید دی. مونږه دا وایو چې زه او زید په خپل منځ کې جګړه کوو. نو اوس مونږه دا وایو چې متکلم په دې جګړه کې په زید باندې غالبه کیږي. نو ته دې دپاره چې اوس مونږه د باب مفاعلین رستو کم فعل راوړو، نو دا به مونږه د نصورا ینصرو نه راوړو. نو مونږ به داسې وایو یخاصمنی زید فاخصمه. پس زه په دغې جګړه کې او په دغې مقابله کې په زید باندې غالبه کېږم. نو دا د باب نصورا ینصرو خاصیت دی. او اگر چې خصمه یخصمو عام طور باندې د باب ضربا یضربو نه استعمالیږي، لیکن اوس زمونږ مقصود کم غلبه ده هغه ظاهره کول دي. نو دې وجې نه دغه لفظ دا به مونږه د نصورا ینصرو نه راوړو. نو مونږ به اخصمه نه وایو، بلکې مونږ به اخصمه وایو. دویم مثال مونږه ذکر کوو یضاربنی زید فاضربه. یضاربنی زید، زه او زید په خپل منځ کې وهل کو. زه او زید وهل کو، یعنی زه زید وهم او زید ما وهي. اوس مونږه دا ویل غواړو چې متکلم یعنی زه په دغې وهلو کې په زید باندې غالبه کېږم. نو اوس چې د دې مفاعلین رستو کم فعل مونږه راوړو، نو دا به مونږه د باب نصورا ینصرو نه راوړو. اگر چې ضربه یضربو کم باب دی د ضرب نه، نو دا د ضربا یضربو نه استعمالیږي، لیکن زمونږ مقصود چونکې غلبه بیانول دي،
نو دغه د ضربه یضربون به مونږ نه راوړو بلکې مونږ به د نسوارا ینصرون راوړو. نو مونږ به داسې وایو یضاربنی زید فاضربه، زه او زید یو بل وهو او زه په دغه وهلو کې په زید باندې غالبه کېږم. نو دا مونږ سره د باب نسوارا ینصرو خاصیت شو چې کله د باب مفاعلین رستو د غلبې ظاهرولو د پاره مونږه کم فعل راوړو نو دغه فعل دا به مونږه د نسوارا ینصرو نه راوړو. د باب ضربه یضربو مشهور خاصیت هغه هم مغالبه ده، لیکن د هغې دپاره شرط دا دی چې د باب مفاعلین رستو کم فعل مونږه ذکر کوو نو چې دغه فعل دا په 7 اقسام کې مثالی واوی وي یا مثالی یایی وي یا اجوفی یایی وي یا ناقصی یایی وي. نو په دغه سلور قسمونو کې د دغه فعل په د یو قسم کې داخل کېدل دا ضروری دی. که په دې سلور قسمونو کې په یو قسم کې دغه فعل داخلو نو د باب مفاعلین رستو چې د غلبې د ظاهرولو د پاره کم فعل مونږ راوړو نو هغه بیا د ضربه یضربو نه راوړو. او که دغه فعل په دې سلور قسمونو کې په یو قسم کې نو داخل نو دغه فعل به بیا مونږ د نسوارا ینصرو د باب نه راوړو. او د هغې وجه دا ده چې د مثالی واوی او مثالی یایی نه دغسې د اجوفی یایی او د ناقصی یایی نه د دې څلور قسمونو نه د نسوارا ینصرو باب د نه استعمالیږي. اوس مونږ ته دې مثالونه ذکر کوو. د مثالی واوی مثال مونږ سره دی یواعدونی زید فاعده، زه او زید په خپل منځ کې واده کو فاعده نو زه په دغه واده کې په زید باندې غالبه کېږم. نو دلته د باب مفاعلین رستو مونږه د غلبې ظاهرولو دپاره کم فعل راوړی دی نو دا مثالی واوی دی نو دې وجې نه دا مونږه د باب ضربه یضربو نه راوړ. او د مثالی یایی مثال مونږ سره دی یاسرونی زید فایسروه، زه او زید او زه په خپل منځ کې جواری کو فایسروه نو زه په دغه جواری کې په زید باندې غالبه کېږم. او د اجوف یایی مثال مونږ سره دی یبایعنی زید فابیعه، زه او زید په خپل منځ کې خرید و فروخت کو فابیعه او زه په دغه اغیستلو خرڅولو کې په زید باندې غالبه کېږم. د ناقصی یایی مثال مونږ سره دی یرامینی زید فارمیه، زه او زید په خپل منځ کې د تیراندازۍ مقابله کو پس زه په زید باندې په تیراندازۍ کې غالبه کېږم. نو حاصل مونږ سره ته دې درس دا شو چې د باب نسوارا کم مشهور خاصیت دی نو هغه مغالبه دی. او د علماء صرف په اصطلاح کې مغالبه دې ته ویل کېږي چې د باب مفاعلین رستو یو فعل ته دې غرض د پاره ذکر کول چې د هغې په ذریعه باندې په فریقینو کې د یو فریق غلبه هغه ظاهر کړی شي. او عام طور باندې د باب مفاعلین رستو چې کم فعل مونږه د غلبې ظاهرولو دپاره ذکر کوو نو هغه به مونږه د باب نسوارا ینصرو نه راوړو، لیکن سلور صورتونه ته دې نه مستثنا دي. په دغې سلورو صورتونو کې چې کله د غلبې ظاهرولو دپاره فعل مونږ راوړو نو هغه به د باب ضربه یضربو نه راوړو. او هغه سلور صورتونه دا دي چې کله دغه فعل دا د مثال واوی نه وي یا د مثال یایی نه وي یا د اجوفی یایی نه وي او یا د ناقصی یایی نه وي. او د هغې وجه دا ده چې دا سلور قسمونه ته دې سلورو قسمونو نه باب نسوارا ینصرو دا نه استعمالیږي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.